دلیل په بخاري کې دا روایت موجود دی چې د غزوه بني مستلق په سفر کې حضرت عایشه رضی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې وه او د لارې په یو ځای کې لښکر دیره واچوله چې هلته د حضرت عایشې رضی الله عنها امیل ورک شو. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه و کرامو ته وویل چې تاسو د حضرت عایشې رضی الله عنها امیل پیدا کړئ. صحابه و کرامو چې هر ځای ولټولو خو امیل یې پیدا نه که. هغه غاړکۍ چې د حضرت عایشې رضی الله عنها وه هغه یې پیدا نه کړه. اخر ناامیده شول. لښکر ته یې د سفر کولو حکم وکړه چې تاسو لاړ شئ. کله چې لښکر روان شو نو هغه اوښ چې کوم باندې حضرت عایشې رضی الله عنها سوره وه هغه اوښ چې کله پاڅولی شو نو ویې کتل چې امیل د هغه اوښ لاندې پروت و. نو تاسو فکر وکړئ که نبی علیه الصلاة والسلام حاضر او ناظر وی یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام چې هغه ټول اولیاء الله دي چې د دنیا ټول ولیان جمع شي بیا هم د یو صحابه کرام درجې ته نشي رسیدلی. نو که رسول الله حاضر او ناظر وی یا صحابه کرام حاضر او ناظر وی نو دومره پریشانی به ولې پیښېدله؟ نو هر ځای کې که موجود وی نو په دې باندې پوهېدل چې د اوښ لاندې هلته امیل موجود وی. نو دینه معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر او ناظر نه دی. دریم دلیل د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 صحابه و کرامو سره د عمرې احرام وتړه او د مدینې منورې له طرفه مکې مکرمې ته روان شو او د حدیبیې په مقام کې د مکې مشرکینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ او ونیوله او د دې معنی شو چې موږ پیغمبر عمرې ته نه پرېږدو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو سره د حدیبیې په مقام کې پړاو واچولو او د مکې مشرکینو سره مذاکره شروع شوه او هغو ته سفیر حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه واستوه. چې کله حضرت عثمان واستوه نو د استولو نه وروسته دا د ګنګوسه شوه چې د مکې مشرکینو حضرت عثمان شهید کړی دی او د سفیر قتل د قاصد قتل په هر مذهب او دین کې ډیر بد ګڼلی شي. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا احوال ورسیده رسول الله څه غصه شه او د هغې ونې لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټولو صحابه و بیعت وکړه راټول شول چې موږ به د حضرت عثمان رضی الله عنه قصاص او بدله اخلو چونکه دا بیعت ډیر غوره بیعت و. رسول الله ته دا خوښه نه شوه چې حضرت عثمان غني دی د دې ثواب نه محرومه شي. په دې وجه رسول الله خپل یو لاس مبارک په دویم لاس مبارک باندې کیښوده او دا یې وفرمیل چې زه د حضرت عثمان غني د طرف نه بیعت کوم. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې د دې ټول بیعت کوونکو صحابو نه د خپل رضا اعلان کړی دی. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. الله تعالی د هغو ټولو ایمان والاو نه راضي شوی دی کومو چې د اونې لاندې نبي علیه الصلاة والسلام سره بیعت کولو. بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام چې کله بیعت واخیستلو نو معلومه شوه چې د حضرت عثمان غني د شهادت خبره صحیح نه ده او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه صحیح سالم بیرته حدیبیې ته راغی. نو تاسو په یخ زړه سره اوس سوچ او فکر وکړئ که چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر او ناظر وی او هر ځای کې هر وخت موجود وی نو د عثمان د قتل په دروغو خبر باندې به دومره زیات ولې پریشانه کیده او د صحابه و کرامو نه د عثمان د قتل قصاص باندې ولې بیعت اخیستلو؟ نو قدرمنو اوریدونکو تاسو انصاف سره ووایئ که رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر ځای کې حاضر او ناظر او موجود وی نو رسول الله به په دومره اهتمام سره چې د صحابو نه هغه بیعت اخلي آیا دا به د هغو په شان کې ټوقې نه وي؟ نه نو معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په هر ځای کې حاضر او ناظر نه دی. حاضر او ناظر صفت دا د الله دی، بل څوک حاضر او ناظر نشي کیدلی. نه پیغمبر، نه پیر، نه ولی او نه شهید چې تاسو یې ځان ته هر ځای کې راپاړئ. د شرکي عقیدې دي، د دې نه لاس پورته کړئ. څلورم دلیل
الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایی وإذا رأيت الذين يخضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ای زما محبوبه کله چې ته داسې خلک ووینې چې هغوی زموږ آیتونو پورې ټوقې کوي نو ته د هغوی نه مخ واړوه، یو طرف ته شه، یعنی د هغوی سره ته مه کښېنه تر دې چې هغوی په بله خبره کې مشغول شي. او په بل ځای کې الله فرمایي واما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین. او که ستانه شیطان هیر کړي نو په یاد راتلو باندې ظالمانو سره مه کښېنه، یعنی د هغوی نه پاڅه. په صورت انعام کې دا آیت دی. عالمانو لیکلی دي چې د دې آیت نه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د شریعت خلاف مجلسونو کې د شریکېدو او حاضرېدو قطعا اجازت نه و. د شریعت نه خلاف مراد هغه مجلسونه دي چیرته چې د الله تعالی حکمونه ماتیږي، د حرامو ارتکاب کیږي، د ګناهونو ارتکاب کیږي، لکه د شرابو مجلسونه، د زنا مجلسونه، د قرآن کریم د آیاتونو د استهزا مجلسونه، د ګانو او د سندرو مجلسونه، د غیبت مجلسونه، د غیبت او همدارنګه د نمامت او د چغلي مجلسونه، د قمار مجلسونه، د فلمونو یا د تلویزیون او د سینما مجلسونه. رسول الله ته حکم شوی و چې په داسې مجلسونو کې شریک نشي، او عامو مؤمنانو ته هم دا حکم ورکړی شوی، لکه چې الله فرمایي فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم. ایمان والو تاسو هم هغوی سره په داسې مجلسونو کې مه کیدئ، ګڼې تاسو به هم د هغوی په شان ظالمان شئ. اوس تاسو فکر وکړئ که نبی علیه الصلاة وسلام هر ځای کې هر وخت حاضر او ناظر ومنلی شي، لکه څنګه چې د ځینو دا عقیده ده، نو د الله تعالی دا حکم څنګه پوره کیدی شي؟ بیا خو به حاضر ناظر کیدو سره رسول الله العیاذ بالله د هر ګناه په مجلس کې موجود وی، هم د شرابو په مجلس کې، هم د ګناه په مجلس کې، هم په هغه مجلسونو کې چې هلته د الله کلام ته سپکاوی کیږي. د ګستاخي خبره ده چې د ګناهونو نه هغه ناپاک مجلسونه چې هلته څوک شریف سړی نشي تللی، هلته د دواړو جهانو سردار موجود وګڼلی شي. دا د رسول الله په شان کې ګستاخي ده او د هغه په شان کې بې ادبي ده. د دواړو جهانو سردار د حضرت عایشې رضی الله عنها په حجره کې تصویر ولیده، نو د ننه داخلېدو نه انکار وکړه تر څو پورې چې هغه تصویر ونشلېده رسول الله هلته داخل نشه. نو تاسو فکر وکړئ نن هر یو کور نه بتخانه جوړه ده. د نبی علیه السلام حاضر ناظر منلو مطلب به دا وي چې رسول الله العیاذ بالله هغو ټولو ځایونو کې موجود وي کوم ځای کې چې هلته بتخانې دي او تصویرونه پراته دي. نه، حاضر او ناظر کیدل دا د الله صفت دی، دا نه د پیغمبر صفت دی، نه د ولی صفت دی او نه د پیر صفت دی. پنځم دلیل د حضرت مریم مور چې د خپل نظر پوره کولو دپاره کله حضرت مریم په بیت المقدس کې پرېښوده، هغې نظر کړی که الله ما ته ولد راکه زه به هغه د بیت المقدس په کور کې د بیت المقدس خدمت لپاره پرېږدم. او هغه ترې راغله نو د هغې په پرورش کې د حضرت زکریا او د بیت المقدس د باقي خادمانو جګړه شوه. هر یوه دا دعوا کوله چې زه به یې تربیت کوم. آخر دا فیصله وشوه چې قرعه اندازي به وکړي، په دې طریقه چې د هر چا قرعه راووتله هغه به د حضرت مریم پرورش کوي، د هغه تربیت به هغه کوي. چې د خپل قلم به تاسو په دریاب کې وغورځوئ، د چا قلم چې پور طرف باندې روان شه هغه به د حضرت مریم تربیت کوي. دا واقعه په صورت آل عمران کې په تفصیل سره بیان شوې ده. د دواړو جهانو سردار ته د الله خطاب دی. الله ورته فرمایي وما كنت لديهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ یختصمون. ای زما محبوبه دا واقعات په دنیا کې واقع کېدل او حضرت زکریا او د بیت المقدس باقی خادمانو چې د حضرت مریم په تربیت کې کله جګړه کوله، بیا د دغه جګړې ختمولو دپاره قرعه اندازي کوله او خپل قلمونه یې په دریاب کې غورځول. ای زما محبوبه ته هغه وخت موجود نه وې او تا دا واقعات په خپلو سترګو سره نه دي لیدلي او ته هم امي یې، په یو کتاب کې دې هم دا واقعات نه دي لوستلي. نو بیا نبی علیه الصلاة وسلام ته څنګه معلوم شو؟ معلومه شوه چې نبی علیه الصلاة وسلام ته طرف ته وحی راځي
او د وحی په ذریعه دا ټول حالات رسول الله ته معلومیږي او چا طرف ته چې وحی راځي هغه د الله پیغمبر وي نو ته هم د الله پیغمبر وي. نو د دې نه معلومه شوه چې نبی علیه السلام حاضر او ناظر نه دی. ګڼې الله به دا ولې فرمایل چې ته په هغه مقام باندې موجود نه وې. وما كنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. او داسې قسمه جمله هم د صورت یوسف په آخر کې هم ده چې د حضرت یوسف علیه السلام پوره واقع په تفصیل سره چې الله بیانوي د هغه نه وروسته الله فرمایي وما كنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون. کله چې د یوسف علیه السلام رونو حضرت یوسف علیه السلام لره د پلار نه د جدا کولو او په کوهي کې د اچولو تدبیر وکړه نو زما محبوبه ته هلته موجود نه وې. نو بیا نبی علیه السلام ته دا واقعات څنګه واورول؟ نو معلومه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی رسله او چا طرف ته چې وحی راځي هغه پیغمبر وي. نو رسول الله هم د الله پیغمبر دی. هلته حاضر او ناظر نه و چې هغه ته معلومات وی بلکې الله دا خبر که. نو قدرمنو اوریدونکو د پوهیدونکو دپاره دومره خبره کافي ده. الله رب العزت دې موږ ته صحیح دین نصیب کړي، صحیح عقیده دې نصیب کړي، هغه خرافاتي عقیده چې هغه باندې موږ د اسلام د دایرې نه وځو، شرکي عقیده ده، الله دې د هغې نه موږ ته نجات راکړي. نو حاضر او ناظر کېدل دا د الله صفت دی، دا نه د پیغمبر صفت دی، نه د پیر صفت دی، نه د مرشد صفت دی او نه د ولی صفت دی، نه د شهید صفت دی چې دا ځان ته تاسو راوغواړئ. الله نه به د نیکو اعمالو او د سالمې عقیدې توفیق غواړو. دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې